علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وي امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ موسی له مفتي صاحب د واقعې ټول حقیقت راښکاره کړو موسی وایي ما له د ثوابۍ منشیات پروسو پیسې راکړې وې چې په مفتي صاحب باندې حمله وکړه مفتي صاحب د موسی په بیان باندې څه وویلې منشیات پروسو اخر داسې حرکت ولې وکړو چې موسی له یې پیسې وکړي موسی د منشیات پروسو ټول حقیقت راښکاره کړو نور معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو هماغه وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کې د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه به ښه واخلئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ثوابۍ منشیات پروسو موسی له روپۍ ورکړې پیسې ور ورکړې څومره پیسې ور ورکړې موسی وایي ما ته پته نه لګي ما له یې پیسې راکړې ما پیسې کور ته دننه کړې ما ته یې ویلي چې بار راوځه وایي چې زه کله بار راووتم دوی د ځان سره بوتلم په ما باندې شپه وکړه په ما باندې ښه خوراکونه وکړل او ما ته یې وویلې چې دغه رنګ یو مفتي دی سبا یې بیان دی چې کله بیان وشي او د بیان نه دا کور ته ځي یا یو ځای ته ځي نو ده په ده باندې حمله وکړي وایي ما یې چاقو راکړو چاقو باندې چې داسې قسمه کیمیکل لګولي وو چې هغه چاقو د انسان بدن سره لګېدلي د انسان هغه ځای خرابوي نو وایي چې ما کله په مفتي صاحب باندې حمله کوله نو مفتي صاحب په هغه وخت کې ډېر بنینونه اچولي وو چې د هغې په وجه باندې چاقو مفتي صاحب ته ولدن نه شو خو چې کله مفتي صاحب ته چاقو ولدن نه شو نو هغه کیمیکل ترېنه ختم شوي وو زه خو مفتي صاحب پسې راغلی وم چې د مفتي صاحب په دغه ګزار باندې لګېدلی وو نو مفتي صاحب به شهید شوي وو دوستانو وایي چې کله دغه بیان مخې ته کوو نو مفتي صاحب ورته وویلې چې تا داسې حرکت ولې کولو چې تا ته منشیات پروسو پیسې درکړلې تا به ورته ویلې چې زه نه کوم خو بیا وایي چې ما له داسې میډیکل راپورټ خلاص کړو ما ته یې وویلې چې ته خالي لاړ شه بیا راخلاصول زموږ کار دی الله دې وکړي چې دغه قاتل ته ښه بدترینه سزا میلو شي پولیسو ته خو اوس پته ولګېده چې د ثوابۍ منشیات خو هم ګرفتار کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه واخلئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام